انما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مجلس کے ناس معزز علماء کرام د نشان آباد او د خوشا علاقې نه راغلي درنو پښتنو مسلمانانو د ټولو نه وړاندې زه مفتی بسم الله جان صاحب ته د هغوی انتظامیې ته د ماشومانو ته چې دوی ختمونه کړي دي ټولو ته مبارکي ویم. الله دې ورته مبارک کړي. عزتمندو امام شافعي رحمه الله د یو مذهب امام یو کس ته تاسو کوي حضرت یو سړی دی هغه وصیت کړی دی چې زه وفات شم نو زما میراث زما مال عقلمند خلکو ته ورکړي. نو عقلمند خلک څوک دي؟ امام شافعي رحمه الله وتو فرمایل وی زاهدین له د مال ورکړي. حضرت زاهدین څوک دي؟ مونږ خو زاهدین نه پیژنو. امام شافعي رحمه الله وتو فرمایل چې آخرت نه په دنیا باندې ترجیح ورکړي دا زاهدین. چې دنیا له آخرت له په دنیا باندې ترجیح ورکړي دا زاهدین خلق دي، دا عقلمند او هوښیار خلق دي. عبدالرحمن بابا وایي چې دنیا یې کړه د خدای دپاره ترکه، صد رحمت شه په روزګار د درویشان. چې آخرت له ترجیح ورکړي دنیا رستو کی دا هوښیار خلک دي، دا عقلمند او پوه خلک دي. زمون په نظر کې عقلمند او هوښیار څوک؟ عقلمند او هوښیار زمون په نظر کې هغه کس دی چې هغه سره پیسې دي، چې چا سره دولت ډیر دی هغه زمون د جماعت مشر دی، هغه زمون د مجرم مشر دی، هغه زمون د غم او د خادم مشر دی، او هغه زما د هر څه مشر دی. اگر که هغه خر دی ذره بر په خبره نه پوهېږي، خو چې پیسه ورسره ده موږ وایو دا ډېر هوښیار او قابل د جرګو سړی دی. موږ جرګې په هغه باندې کوو، د خبرې چل هم وله نه ورځي. د دولت په زور باندې په جومات کې مشر دی، په حجره کې مشر دی. په عزتمندو د خدای په نیز باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار څوک دی چې آخرت وپېژني، په دنیا نه پوهېږي چې دنیا څه شی د هوښیار سړی دی. وی بے وقوف دی وقوفدار د دې دنیا. چې کم سړی په دنیا نه پوهېږي په دنیا پوهېږي دا بے وقوف دی. دا د هوښیارانو خبرې دي. عزتمند په دنیا کې الله پاک ډېر هوښیار خلک پیدا کړي، او الحمدلله د ټولو نه زیات هوښیار په دنیا کې او عقلمند هغه انبیاء کرام دي. او د هغې نه وروستو د هغه چې کوم وارثان دي صحابه کرام، او د صحابه کرامو نه وروستو تر قیامته پورې علما دا هوښیار خلک. انما یخشى الله من عباده العلماء. د خدای نه یریدونکي خلک هغه علما دي. نو چې څوک د خدای نه یریږي دا هوښیار دی، او چې څوک د ټوپک او د ګولۍ نه یریږي نو دا بېوقوف او دا قمقل. اصل یره د خدای نه پکار، اصل ژوند د آخرت دی. علامه دمیری رحمه الله یو عالم تیر شوی د علومو پیژني، هغه لیکلي دي و یو ځای کې یو سړی و، د هغه 3 زامن،
او درې واړه عالمان فاضلان. هغه سړی وفات کېده، زامنو ته یې وصیت وکړ بچي زما دا مال دی نو دا زه په تاسو تقسیموم په ژوند باندې. دا کور د یو کس شو، د حجره د بل کس شو، د ځمکه د بل کس شو، دا مال په بچو یې تقسیم کړ. خو که تاسو په دې تقسیم باندې راضي نه وئ نو د دې علاقې چې کوم بادشاه دی نو هغه بادشاه له لاړ شي، هغه ډېر هوښیار سړی دی، عقلمند سړی دی، نو دا تقسیم به دله بیا هغه وکړي. او که نه راضي وی نو بس ټیک ده، ما د باندې تقسیم وکړه، مال یې تقسیم کړ. چې کله پلار یې وفات شو دا وروڼه خوشحاله نه وو په هغه تقسیم باندې. راځئ چې ځو بادشاه له لاړ شو، پلار هم راته وصیت کړی چې ډېر قابل او هوښیار سړی دی، هغه به راته تقسیم وکړي. را روان شو، په لار کې یو چراګاه وه، یو پټی و، په هغې راتېرېدل. چې د پټي نه واوړېدل هغې طرف ته یو سړی وله مخې له راغی. هغه سړی ورته وایي زما نه اوښ ورک شوی دی، تاسو خو به اوښ نه وي لیدلی. نو هغه یو طالب ورته وایي وی هلکه ستا اوښ په یوه سترګه ړوند و؟ هغه ورته وایي بلکل صحیح خبره دی وکړه، او په یوه سترګه ړوند و. وایي طالب یې دی، زما د قسم په خدای که ما لیدي. هغه بل طالب پرې راودانګل، وی هلکه ستا دا اوښ په یو وخت په ګوډو و؟ وی او بلکل دا خو تاسو لیدلی دی، کوم ځای کې و دا اوښ؟ هغه ورته وی زما د قسم په خدای که ما لیدي. هغه دویم هم ورته قسم وخوړ. هغه دریم ورته وی هلکه ستاسو اوښ چې و نو هغه دا لکې هم کټ شوې وه. هغه ورته وی بلکل. نو دا خو تاسو لیدی دی چې تم پټ کړی دی او درې واړه قسمونه خورئ چې مونږ نه دي لیدی. روان چاته یې وی ځو بادشاه له، زمونږ بادشاه سره څه فیصله ده. وی زمان بادشاه سره څه کار دی، زه خپله فیصله باندې ته یوسم. اوښ هم رانه پټ کړی دی، نښې رسا رسولې او قسمونه خورئ انکار کا. بادشاه له یې راوسته. چې بادشاه له راغله حضرت د ده دا فیصله اول وکړه، زمونږ قیصه بیا به وروسته کوو، هغه تقسیم دی د مال. خو دې سړي را باندې د اوښ دعوه کړې ده. هغه ورته وایي چې دا مولیان دي، طالبان دي، پټکي والي دي، ګیرې یې پرېښې دي، رسا رسا نښې ولي او الټه قسم هم خوري چې مونږ نه دي لیدلي. دا دروغ وایي، دوی له ما نه اوښ پټ کړی دی. اوښ بل څوک نشي په بډه کولی، ښه یو مولی په بډه کولی شي. دا یاد ساتئ. بادشاه هغه یو ته وایي هلکه ته وایې چې په یوه سترګه ړوند و نو تا ته څه پته ده؟ هغه ورته وایي چې دا زما تجربه ده. څه تجربه دی؟ وی په کومه پوله باندې پټي کې چې مونږ راتلو دا اوښ داسې تېر شوی، دا پوله یې خوړلې وه، خو د پولې یو طرف یې خوړلې وه او دا بل یې نه خوړلې. زمیندار خلک په دې پوهېږي، په پوله په غاړه چې څاروي لاړ شي نو د پولې دواړه طرفونه خوري، او دې اوښ چې دی نو دا پولې یو طرف خوړلې او دا بل یې پرېښی. نو وایي زما ما یقین راغی چې دا په سترګه ړوند و، دته د پولې یو طرف ښکارېده او دا بل نه ښکارېده. بادشاه ورته وایي دا خبره خو بلکل ټیک ده. وایي ځکه مې ته قسم خوړلی چې ما لیدې نه دی، خو خپلې تجربې نه وی. هغه بل ته یې وایي طالبه ته څنګه وایې چې په سترګه ړوند و، په خپه باندې ګوډ و، تا ته څه پته ولګېده؟ وایي دا زه د خپلې تجربې نه وایم. څه تجربه دی؟ تجربه مې دا ده چې دا اوښ په دې پټي کې داسې تللی، دا پټی خټه و، دا یو وخت په ده جوړه لګېدلې وه او دا بل لږ اوچته لګېدلې وه. وایي ما ته پته ولګېده چې د ده د یو وخت پکې څه فرق دی. که د ده دواړه خپې روغې وي نو بیا به دا خپه د ده یو شان جوړه لګېده، خو چې یوه اوچته لګېدلې ده او یو ښکته لګېدلې ده، ما وی چې دا یو وخت یې ګوډه ده، دا پوره لګېدی نه شي، ځکه ما درته وویل چې دا اوښ دی ګوډ دی. دا خبره خو دې بلکل طالبه ټیک وکړه. هغه دریم ته یې وایي تا ته څه پته ولګېده چې لکۍ یې کټ وه؟ هغه وایي چې دا زما تجربه ده. څه تجربه دی ده؟ تجربه مې دا ده
چې اوښ کله روان وي او پچې کوي نو دا لکۍ داسې وایي نو دا پچې خورې ورې پروزي او وایي ما چې وکتل دا اوښ دلته تېر شوی و یو ځای کې ټوپ کې پروت و بل ځای کې ټوپ کې پروت و بل ځای کې ټوپ کې پروت و وایي ما وی چې د دې اوښ لکۍ نشته دا ځکه ټوپ کې پراته دي هغه ورته بلکل صحیح خبره ده سړی یې رخصت کوي و باچا ته ورته کوي زه په طالبانو دعوه کې طالبانو خان پټوي دا غلي دي هغه وشو بادشاہ پوه شو چې طالبان خو ډېر هوښیار دي نوکر ته وی وزیر ته وی دوی باندې روټۍ وخوره خو ګورې مکلف روټۍ پې وخوره داسې عام خلک نه دي خاص خلک دي بادشاہ ولا مکلف روټۍ تیار کړه ورته کېښوده نوکرانو چې روټۍ ته کېناستل اوس دا یو طالب وایي یاره دې غوښه کې راته د سپي شایبه ښکاري سپي یې لال کړی دی خو شایبه پکې د سپي ده هغه بل ورته وایي دا روټۍ چې کومې ښځې پخ کړي دي دا ښځه حایضه او بیماره وه هغه دریم طالب وایي هلکه دا بادشاه هم راته حرامي ښکاري شاته خو نوکر ولاړ هغه منډه کړې بادشاہ ته وی بادشاہ تا خو ته انتظامات کړی دي او ډېر هوښیار خلک راغلي دي او ډېر قابل خلک راغلي دي خبرو ته کې د حرامي یې کړې ها بادشاہ په منډه منډه راغی دا څه بلاګانې هغه یو ته وایي هلکه ته وایې چې دا غوښه کې د سپي شایبه ده نو طالب یو چې مونږ لاله او چې سپي هم لالال کړی وی نه دا زما تجربه ده تجربې نه مې وي ما چې غوښه راوچته کړه نو مردار ورته نه یم د سپي ورته نه یم خو شایبه پکې د سپي ده د مولا په خبره څوک نه پوهېږي مولا وی دا د یهودو ایجنټ دی عمران خان صاحب دوی په خبره نه پوهېږي هغه لالاګان دي که نه دا نارې تکبیر والا دي کنځلو والا دي دمتوب او ګړېدو والا دي نو دا غریبانان خو په دې نه پوهېدل چې دې مولا نه ته پوهېږي چې دا خبره ته ولې کوې داسې اوس داسې رو رو پوهېږي په قلار قلار ځای له به راشي یو څو ورځې پس په ځای له راشي دا
د سپي غوښه او هډوکي او منځ کې وازګه ده هغه نه خرابېږي. دا د ډاکټرانو تحقیق دی. د دې وجې نه شایبه پکې وي د سپي دا د سپي په پوهې باندې ویل شوي. هغه بل ته یې ویې لکه ته زمونږ په کور کې ولاړ وې چې زنانه روټۍ پخولې او کومې زنانه روټۍ پخولې هغه حایضه وه بیماره وه. وی ما نه سره تپوس کوي لاړ شي کور ته د ښځو نه تپوس وکړئ چې روټۍ چا پخ کړې ده سمې ښځې پخ کړې ده که بیمارې کړې ده چې کور ته لاړل تپوس یې کوي نن روټۍ چا پخ کړې دي یوې لاس اوچت کوي نن زما نمبر بادشاه په کور کې ډېرې نوکران دي وی ته بیمار یې که وی زه بیمار یم خبره خو ټیک کړې ده طالب نه یې تپوس وکړه طالبه نو تا ته څه پته ولګېده چې یاره دا ته خو زموږ کور ته ډېر عدل شوې او نه یې دا ښځه لیدې نو تا ته څنګه پته ولګېده هغه ورته ویلي دا زما تجربه ده تجربه مې دا ده چې د حایضې ښځې روټۍ هغه لاس کې ترمې ځي او دا سرونه ښځه چې روټۍ پخه کړي نو دا ترمې نه ځي اوس په دې مونږ هم نه پوهېږو علامه دمیري لیکلي دا حقیقت دی دا تجربې خبرې دي خو زمونږ دومره علم نشته زمونږ دومره تجربه نشته او نن په دې خبرو تجربې کړي دا دوه خو تېر شوې خبره مو ټیک ده هغه درېیم تېرې وې تا خو نه پرېږدم طالبه چاړه دله په مری ږدم تا خو ما ته حرامي ویلي دي چې ته حرامي بادشاه حرامي دی ای بادشاه غوسه کېږه ما لاشه مور نه یې تپوس وکړه چې ته حلالي او که حرامي پته خو هغې ته نه بادشاه په منډه کور ته راغی مور ته وایي مورې زه حلالي وم او که حرامي وم مور ورته وایي بچي دا خبره خو چې د تا زندګۍ کې نه وې کړې دا خبرې څه نه کوې پرېږده ویې نه مورې زما څه مېلمانه راغلي دي او ډېر قابل هوښیار خلک دي څه مخکې نورې خبرې وکړې پېشنګویۍ هغه هم ټیک وې دا خبره ما ته صحیح لګي چې زه به حرامي یم بچې پرېږده دا خبرې زه خپل کار کوه داسې کې لیونو خبرې کوي ویې مورې وجنم دې پرېږدم دی نه ما ته به ال وې چې زه حلالي یم او که زه حرامي یم مورې پوه شوه چې دا سړی نه پوهېږي وی بچې داسې چلو چې زمونږ بچي وو او دا بادشاهي بل چا ته پاتې کېده نو وی ما یو شپونکي سره زنا وکړه نو ته د هغې نه پیدا شوې خو بچي دا خبره ستا پلار ته هم نه وه معلومه دا ما هېڅ چا ته نه ده ښکاره کړې دا تا ته چا ووې دا څوک دي دا یو طالب راغلی دی او ډېر پوه سړی دی هوښیار سړی دا ما ته هغه ووې رحمن دی طالب ته وایي طالبه تا ته څه پته زما پلار ته هم پته نه زما د مور نه علاوه دا خبره بل هېڅ چا ته هم پته نه لګېده نو دا تا ته څنګه پته ولګېده ته خو کشره نه کړې ته تا څه طالب ته وایي دا زما تجربه ده څه تجربه دې درته راغلې تجربه مې دا ده چې تاسو موږ ته روټۍ کېښوده او ډېره مکلفه روټۍ دې کېښوده او موږ له دې ډېر عزت راکړو او موږ ډېر عزتمن مېلمانه ستا نو چې ته موږ سره روټۍ ته کېنناستې نو ما ته پته ولګېده چې دا حرام دي چې مېلمه کوربه دغسې پرېږدي دې ته لاړ شي او مېلمه ځان له روټۍ خوري نو دا کوربه حرامي دی شک شته او په دې خبره موږ پښتانه پوهېږو الحمدلله مونږه پښتانه حلالیان یو مونږه مېلمه سره روټۍ خورو مونږه د مېلمه دغسې نه پوهېږو بادشاه ورته ویل بالکل داسې خبره کوي طالبانو څنګه راغلي خیر خو دې کوي وایي زموږ خو څه فیصله وه د ځمکې تقسیم و جایداد تقسیم دی پلار مې وایي چې دا بادشاه ډېر هوښیار سړی دی هغه له لاړ شي هغه به درله تقسیم وکړي بادشاه ورته لاس داسې ونیول وایي د خدای لپاره زما نه غټ خر بل نشته هوښیاران تاسو یې چې عالمان یې طالبان یې پټکي والي دي په مخ د ځمکه ستاسو نه هوښیار خلک نور نشته ځای لاړ شئ ځان له په خپله فیصله کوي خدای هم وایي پیغمبر هم وایي او هوښیاران هم دا وایي چې د ملک بادشاهان او هوښیاران خلک
هغه وایي د عقل او د پوهې خاوندان څوک دي؟ عالم دي. حضرت عمر هوښیار سړی د مازدیګر لمونځ جمع دی لاړه جمع لمونځ د قضا شوی نه دی جمع دی لاړه ډېر زیات خفه شو افو زما نه نن د جمع لمونځ فوت شو لاړ او د هغې په بدله کې د 500 دینارو ځمکه وه هغې د الله په لار کې صدقه کړه د کفاري په طور چې زما د مازدیګر لمونځ نه دا هوښیار خلک دي چې په دین خفه کېږي په مانځه خفه کېږي په بېدینۍ باندې خفه کېږي چې زما لمونځ ولې لا زما روژه ولې فوت شوه ما قرآن ولې نه دی ویلی ما دین زده کړه ولې نه ده کړې دا هوښیار خلک دي عزتمنو ستاسو د کلي یا علاقه کې الله تاسو باندې ډېر رحم وکړو چې خپل بچي الحمدلله دین ته راوتلل قرآن یې زده کړ حفظ یې وکړ مولانا بسم الله خان صاحب ورسره ډېره خواري کړې ده که ځان هوښیاروې چې یاره هوښیاره پاتې شو خپل بچي حافظان او عالمان کړي انشاءالله دا به په دې دنیا هم په کار راشي په قبر کې به هم په کار راشي او په آخرت کې به هم په کار راشي که بچي هم ډاکټران او انجینران کړل مونږ هم منې کوو نه بلکل انجینران او ډاکټران کوو خدا یاد ساتئ چې نه به هم په دې دنیا کې په کار راشي نه به هم په آخرت کې په کار راشي تاسو وګورئ چې څومره ډاکټران صاحبان دي د مور او پلار په کار راځي هغه ځي چې په انګلینډ کې ناست دي یا برطانیه کې ناست دي هغه سپیشلایزیشن کوي هغه په کلونو په عمرونو باري بیا د بار عادت واخلي بیا چې دی نو بچي ځان سره بوځي مور پلار یې دلته هسې چې دی نو خواره یې بوځي دقسې څومره دولتمند خلک عزتمندو نه د پلار قدر شته نه د مور قدر شته نه د هغوی د قبر او د آخرت غم شته د هغه د خپل قبر او آخرت غم نشته نو د مور او پلار به څوک دي خو چې بچی یې حافظ او عالم کو بېغمه دې کښېني بس د ده ذمهواري ختمه شوه انشاءالله په دې دنیا کې به په کار راځي قبر کې به دغه بچي رڼا وي د ده لپاره او په پل صراط به ورته ولاړ وي په پل صراط به انشاءالله پورې راځي الله دې پوهه زمونږ هم نصیب کړي ستاسو دې الله نصیب کړي او الله دې دا مدرسه کامیابه کړي دا څومره خواري دوی کړې ده الله دې دې کورونه بخیر